السلام علیکم. نننۍ معلومات زموږ د پاکستان د وبا بیمارۍ په اړه باندې دی. د دې هر څه نه مخکې زه ته دا یادګیرونه کوم، تاسو که چېرې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ حتما د ساده سوپر کلیک چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلی نشان وي چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. نو تاسو ته چې څنګه پته ده د وبا بیماري په ټوله دنیا کې ډېره تیزه روانه ده. پاکستان کې خاص پښتانه دا ډېره ګپ شپ ګڼي، دا خبره کوي چې دا د وبا بیماري ډېره دروغ خبره ده چې دا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا دروغ باندې یعنې دا وینا کوي چې وبا بیماري شته دی، خو دا موږ نه منو چې دا وبا بیماري شته. عزتمنو، دا د وبا بیماري ډېره تیزه په پاکستان کې هم روانه ده، خو پاکستان ډېره سختي ځکه نه کوي چې پاکستان ډېر غریب ملک دی او د دغې د وجې د تا غږ نه کوي، یعنې وایي چې زما عوام ډېر غریب دي، یعنې دومره زور نشي برداشت کولی. پاکستان وزیر اعظم عمران خان بار بار په دغه خپل عوامو ته دا خطابونه کوي او دا وینا ورته کوي، یعنې په خپلو کورونو کې کښېنئ او بهر ته مه راوځئ، ځکه چې دا بیماري کو د دې بیمارۍ کو څو ښکار شو، یعنې ښکار ترې نه جوړ شو، نو بیا دا ډېر مشکل سره به یعنې اورېږي. موږ بیا مجبور یو چې دوی ته بېرته یا د زخ پوښتنه وکړو او یا یې په هسپتال کې جمع کړو. نو زه نه غواړم چې یعنې زما عوام د دغه بیمارۍ ښکار ترې نه جوړ شي. دا د وبا بیماري دی عوامو ته یوه پروپیګنډه ښکاري. عزتمنو، دا یوه پروپیګنډه نه ده. نن په پېښور کې 2 کسان دغه د وبا بیمارۍ د وجې وفات شول. سرکار ته یې نه دي شکر، د دغه د وجې یې سرکار ته شوکول نه، یعنې دوی به بیا موږ ټول به بندیز به کړي، موږ ټول به بیا سیلبند کړي. ډېر کسانو د دغه د وبا بیمارۍ د وجې مړ شي، خو یعنې ځان نه شو کوي. اوس هم دغه شانتې کسان پکې شته دی، یعنې ډېر بیماران دي پکې، خو د خپل د کور نه بهر ته نشي وتی او نه یې هسپتال ته د خپلې د یلې د وجې بوځي. د دغه د وجې نه یعنې نشي بوتلی چې یعنې وایي چې موږ ته به یا د زخ ورستن ووهي، یعنې مړه به م کړي، یا به ټول عمر دغه شانتې یعنې بند کړي. خپل وطنونو او خپل کور کې به وشرمېږو چې وایي چې یعنې دوی هم دغه شانتې د وبا بیمارۍ ښکار جوړ شوی دی. عزتمنو، دا د وبا بیمارۍ هېڅکله هم ګپ مه ګڼئ، ولې دا ګپ نه دی، دا رښتیا دی. او دا هم یې ویلي دي چې یعنې د ورځې په زرګونو مړي کېږي، خو موږ دا ځکه نه شو کوو چې بیا به خلکو ته یعنې ډېر تکلیف وي. په دغه د وجې ورته بار بار وایم چې یعنې په خپل کورونو کې کښېنئ او د خپل کورونو نه یعنې بهر ته مه وځئ. عزتمنو، زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات لپاره زموږ دا سوپر کلیک چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلی نشان وي چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.